تا ته وایم چې دا شیونه مه دغه کوه دا روغ خلک خرابوي او که پیري کې صحیح د ده بچی وغی مال یې راوله چې زه کپړې وکړم یا پیرۍ ښځه یې مال یې راوړه زه یې په نکاح ځم دا کومه کوسباسرې ده دا ټول ذهني دا د چرسو پوډرو نه هم دا نشه ستاسو سیوا ده ذهن خراب دی څوک دی او دنه څه غواړي دنه غواړي دې پرې نه ودی دې تنګوي ودی نو ګوره دا یوان انسان د تاسو زندګۍ ته نه پرېږدي د غلا نه کې غلطي نه کې تا د څومره خلکو عقیدې خرابې کړي ته چې دلته راغلی تا دا پته شته نه ما خبره تا څومره خلکو ته وهمونه ورچولي بذاتي دا کم قاری چې دلته امامت کې هغه هم ستانه پریشان و خبرې صحیح چې تا دلته څومره خوب فیلاو کړی دی د جن بوډا پیري په نوم باندې تا څومره خلک یې راولي دي دا پته شته تا ته ته خلکو ته وایې چې دا پلان کې کار به کېږي تو کې ولې آی کې چې کم کار ولګي نو ته بیا خلکو ته وګوره ما درته داسې ویلي وکړو نو دا ګوتې کې که نه کې بس دا خو انساني هغه هوس دی بس انسان باندې مې شک راشي اوس هغه وکړي چې بیا ستا تو که ولګي بیا په خپل پیري یری چې ما سره بوډا پیری دی دا نه دی تللی شا په شوشه پورې چې د نوخار په علاقه کې د نوخاري روډ نه 2 کیلومتره فاصله کې احمد کالونی پلاټینګ شوی دی چې نن ابتدا وه او ډېره غټه خوشخبري ده د غریبانانو دپاره شاید به موږ خپله ډېره غریبي تېره کړې ده په خپله او موږ هم د پردو کوټو او اوس مو شکر الحمدلله ګزاره کېږي نو موږ ځکه د غریب دپاره دا پروجیکټ روړی دی چې موږ مزدوري په خپله هم نه کوو او د بل لپاره پیدا حاصل کو دا 8000 روپۍ ستاسو ریټ 8000 روپۍ مرله یوې میاشتې دپاره یوې میاشتې لپاره جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد یم څنګه چې تاسو ته معلومه ده زه په معاشره کې د دغه 2 نمبر خلکو خلاف جنګېږم کم چې ځان ته پیر وي کم چې ذاته عملیات والي کم چې وي ما سره خافیری دي جنات دي په هغې باندې زه کار کوم دغه رنګ دلته هم یو ډونګي کس دی کم چې وایي زما سره بابا پیری دی دا ملګری به ورته موږ پیر کوو ځکه هغه سره بېګا د شپې زما ملاقات شی و په هغه چې څنګه شوب کې نو په هغه پیریان حاضر شي نو دا ملګری به ورته پوهې و هغه ثبوت پتې چې ورته و بیا به تاسو ته حقیقت ښایي احمد علي ته تیار یې ته به اوس په هغه باندې خالص شوب کې صحیح ده ما ته پته ته 2-3 پیرې شوب وکړې که د شوب سره نه شو بیا به ورته وایې چې په بدن کې پیریان یا که دیوان یا که خاپیري حاضر شي حاضري وکړي دی به تا ته په ځان پیرې راولي صحیح شوه دغه حقیقت په دنیا ته ښیو بیا به ته خبرې اترې ورسره وکړي د هغې نه پس زه د نه پټېږم چې ما وینه ني دلته به ورته خوب یا کیمرې ولګي نو دغه ثبوت یې ترلاسه کړو د هغې نه پس به ورسره بیا خپل عمل کوو قدرمنو دوی به ثبوت ترلاسه کړي بیا به ورسره خپل عمل کوو قاری صاحب لګ راشي څوک دی او دنه څه غواړي دنه غواړي
دې پرې دی ودی نه دې څنګه وې ودی دې پرې دی ودی نه دې څنګه وې ودی نو ګوره دا یوان انسان چې تاسو زندګۍ ته نه پرېږدئ نه نو دې به پرېږدئ بس ښه دې خپلې زندګۍ ته پرېږدئ صحیح ده بس که نه پرېږدي بیا مو سوځو منو خوښه مو خپله ده مسلمانان یې که کافران مسلمانان یې کلمه درځي کلمه ووایه چې مسلمانان یې دې بیا ولې نه پرېږدي نو تاسو بیا اوس روژې نیسئ که څه پې روانې ځای نه پرېږدئ ده به څه جال کوله اوس مو په سمه لاره راوړله نو بس چې په سمه لاره مو راوړلو بس اوس یې خو پرېږدئ که کله یې پرېږدئ اوس یې پرېږدئ هلته بس نو ځئ نه وځئ او بیا به نه راځئ صحیح ده ځئ لاړ شئ شابه څنګه یو خیر دی جی تاسو دواګانې تاسو څنګه یې جی خیر دی ستاسو نام ده صدام جی صدام تاسو سره د جنات اثرات دي او جی تکلیف درکې یریدلی یم جی بوډا پیری در سره څنګه چې مونږ اورو او جی بوډا پیری راضي در باندې او راتلو جی څه تکلیف درکې بس یرولم به داسې جسم به را لګډ وټ کو او جی دا د څومره وخت نه دا تکلیف دا به ډېر وخت نه و جي خو ما به نشې مشې کولې د شرابو بیخي بیا داسې صدقه نه و چې شراب مې او شراب چې مې بیا پرېښود بیا به راباندې هغه سرات راتلو دغه نه چې شراب به دې وڅښل نو د جناتو اثرات په در نه و بیا به نه چې به دې نه وڅښلي بیا به دا مسلمان او جی او څه به وې چې رابلېدله هغه ما ته سم نه وي جي خو بس یو سړي باندې تکلیف مکلیف یا صدقه وي نو بس صرف د قرآن یا صورت مورت یا بس داسې الحمدلله به مې چې پوی نو الله به شفا ورکړي الله به خبر شو او دم درخو کوي ستا په لاس باندې او جی او خو چېرته یعنې هغه جنات دم درخو کوي مولا پیری دی بس داسې ووایه جي څومره عمر به وي یعنې جي داسې 62 سال خواشه په دقه سي عمر څه بیګا 75 سال تاسو نه 72 او دا د کوم ځای دی دا مدې بابا مدې بابا دا جلاله سره خوښ د مخبري دی کړي زیارت دی مدقه زیارت صاحب زیارت دی مخامخ د ملاقات شوی چرته بس د سیمې لیدل چې صرف راشي لیدل دی مخامخ جسم ترانه نوځي نه د سی وینه چې رانه نوځي نه د څه خو پته نه لګي چې رانه نوځي بس سړی ته بیا نه تا بیګا ماتي چې د سسترګي او دا چې د سیمې لګه او دبو مورابل نو ما به صرف دا غاټه ولاړې لیدې نو ما سار تا وی چې زه یو پیر دم کړی ما
او جا هغه لرې کړه د نه هغه وی دغه دې ځای کې چې دا کم داغونه وو که نه نو هغه داسې د اثراتو په شان داغونه وو چې د هغه نه په خپل هم داسې دغه شوم زه په خپل هم ترې وېرېدم ښه د هغه کس نه هغه کس نه جي هغه د نه بند کړل بس هغه وی زه له بخوا له نه راځي نو هغې نه پس خو بیا نه دي راغلي نه دي راغلي. هېڅ پې نه یې پوه شوې بیخي بیخي دا ته دروغ وایې باچا بالکل صحیح ده بس دروغ هم جي دا سار چې ته چا دم کړی که نه د هغې هغه ویډیو موږ سره پرته دا پیر نو دا جي او جي او دا پیر نو تاسو کسو جي دا زمونږ کس او جي او پتا یې هسې شوپ کړی هغه ته مونږ وی ویډیو پرته ده خبرې کړې مونږ ورته وی بالکل جي چې ته هسې شوپ وکړه په ده به بیا هم دا پیری راځي تا ورته وی چې خفه دی لاهور ته تللی که پنجاب ته ټیک شوله هغه درته یې روغه ده له کوم پته یې هسې شوپ کړی هسې شوپ د هغه سره د مچۍ دم هم نشته او نه دمګری دی نشته جي صحیح شوه ټیک ده جي هغه پتا هسې یو چوپ وکړو او جي پتا یې هغه پیری راوستو راوستو جي تا په ځان پیری راو دا ډرامې ولیکې په ځان پیریان راولي نو دا خو ما نه دي کړي مخکې جي خو بس دا څه وجه خو به یې دا دماغي بس اثراتو جي دماغي او اثر جا. دماغ کې مسله ده نو هغه ته پیریان په ځان راولي نه جي نه بس انسان د غلطي کېږي چې بس نه دم درخود په کول کنه نو بس خو الله ګوره شفا مونږ بې وسه خلک یو بې ضرره خلک یو غلا نه کوو نقصان نه کوو د چا تاوان نه کوو چا نه هم لس روپۍ شل روپۍ نه دي اخیستي بس د الله د رضا دپاره چې وس شوی دی یو سړي ویلي تکلیف ته راته دم هم پرې کړی الحمدلله الله شفا ورکړې ده او چې چې ته غلا نه کې غلطي نه کې تا د څومره خلکو عقیدې خرابې کړي ته چې دلته راغلی تا دا پته شته نه یم خبر تا څومره خلکو ته وهمونه ورچولي بذاتي دا کم قاري چې دلته امامت کې هغه هم ستانه پریشان و خبرې صحیح چې تا دلته څومره خوب فیلاو کړی دی د جن بوډا پیري په نوم باندې تا څومره خلک یې راولي دي دا پته شته تا ته ته خلکو ته وایې چې دا پلان کې کار به کېږي تو کې ولې آی کې چې کم کار ولګي نو ته بیا خلکو ته وګوره ما درته داسې ویلي وکړو نو دا ګوتې کې که نه کې بس دا خو انساني هغه هوس دی بس انسان باندې مس یو شک راشي اوس هغه وکړي چې بیا ستا تو ولګي بیا په خپل پیري یری چې ما سره بوډا پیری دی دا نه دی تللی چا په شوسه پورې چې ښه تا یو کس ته نښې نشانې شتي تا ته دلته پته ده چې دا د منشیاتو هسپتال ته خپل هم دلته علاج لراغلی علاج ټیک شوه بالکل تا ته دا پته شته دومره ستا ذهن تیز دی چې دلته کم خلک دي نو د دوی نه مور هم تنګه پلار هم تنګ روندار هم تنګ رور هم تنګ کور کې خو د چا نشي خو د چا هم نه خوښ کنه ادي خفې چې ولې نشي کې نو ته په هر سړي دغه توک کې چې تا نه مور او پلار ورونه روندارې خفه دي نو دا خو لازمي ځان یادوم سره د ټولو ته میلي چې څنګه زه راغلی یم دقسې ټول راغلي زمان هم کور کې تنګ و مسلې و ټینشن و نو ځکه دی هلک ته هم تا وهم ورچولې فاروقیه تاریخیه څه وې تا ته ما ته لګیا و چې کور کې د نورونه هم خفه دي او کور کې د ویرونه هم خفه دي والد صاحب خو ډېر زیات خفه دی ما ورته جي ټایم کې درته وویل چې یو صحیح ده جي خو لکه زما خو والد 14 کلونه زیات ټایم ښه جوابات شوی دی ما دا خبره اډو کړې نه سر ته ما صرف دا ویلو چې کور کې د ټینشن منشن جوړ کړی نو نن تم دلته مونږ هم چې ټینشنیان یو نو دلته یو روغ سړی دلته نه راځي قاري صاحب څه شو قاري صاحب ته لګاواس کې هغه دې په خامه قاري صاحب خو بوله د ورته وی چې ستا د ښځې په خپو پیریان ناسي ده د خپې درد یاد کو نو ما ګوره د ما مور باندې دا تېره شوې ده ما ورته وی چې دا ارکن نسا رګ دی د معدې جراثیم دی ته راشه که نه قاري صاحب ته ولې ځان پټې څنګه خیر دی تاسو خیر تاسو دلته امامتي هم کوئ ها جی د الحمدلله دې نه دا خلک څومره تنګ دي دی وایي زه غلط کار نه کوم یاره جی دا خبره تقریبا ما ته چې را رسېدل نو 4 ورځې وشوې بهرحال د دې کور والا ما ته وینا کړې وه دی چې اډمټ کاو چې دغه شانتې طاهر مولي صاحب یاد کو هغې لمنګ بولی و او هغې وی چې یاره دې سره یو بابا دی هغه به ورسره وي بهرحال دلته کې دننه موږ ته کسانو ته شکایت راغی چې یاره دغه شانتې د خلکو لکه د غیب علم دا خو د الله سره دی د دې باندې زم لږ زیات خفه شوم چې یاره موږ دلته کې خلکو څه خواري محنت کوو چې یاره خلک راه راست راشي او دې دغه شانتې خپل هغه کار کوي نو زمونږ خو دغه سپېده ونه شوه بهرحال ما څو کسانو تپوسونه وکړو نو هغې وایي چې یاره واقعي چې یاره موږ ته خو دا خبرې اترې شوې وې موږ د خو زه خبر وم او کور والا خبر د دې خبرو نه دی څنګه خبر شو نو لکه دا خو زمونږ عقیده ده الحمدلله ایمان هم دی چې د غیب علم صرف او صرف د الله تعالی سره دی اوس په دې کې یو سړی شک شوبه کوي نو هغه خو د ایمان کمزورتیا ده بیا نو بهرحال تاسو ته موږ خواست وکړو نو تاسو بیا د دې بیګام تاسو دغه وکړو او بیا سار کې مو شو دغه شانتې سارانې کس تاسو خپل ملګری و او هغه بالکل د هېڅ نه خبره تاسو ویل چې د مچۍ دم اوس هم نشته دی
او هغې دا وایي چې نه دا خو لکه زمونږ سړی دی زمونږ د فیلډ سړی دی نو دې کې هم زه سوچ او فکر کې ولیدم چې یاره اوس خو زمونږ خبره مکمل د شک نه بار شوه نو اوس دغه ستاسو مخامخ دی جي قدرمنو زه بېګام د پسې راغلی وم ما د قرآن یو څو ایتونه وي په ده مې شوب که په ده بابا حاضر شو او بابا په یو ډېر ښکلي انداز کې خبرې کولې یقینا چې زه یې لږ پریشانه کړه وه د بابا هغه اواز زه یم چې ډېر قیمتي اواز و لږ که هغه انداز کې خبرې وکړې نو بس هغه ټایم چې زه هوس کې رالم ته بیا هوس کې راشه ته راشه که نه هغه انداز هغه د بابا هغه ایکټینګ وکړه نور خو کیل ختم داسې ښکاره نو شي بس سرجي تاسو ته خو مه وایه بس صحیح دی خیر د چې بابا تاسو په څنګه انداز کې لږ خبرې وکړه لږ خبرې وکړه هغسې هغه د بابا بابا د اواز خبرې تاسو ته مه ووایي که نه په داسې خبرې کولې مدې بابا جي او تا د کوم ځای کې زده کړي ده بس دا زمونږ یو نیا وه د هغه سره وجي پیریان او جا نه تا ته پاتې شو او جا ته یې اوس هم منې وایي او جی نه جی بس دا زما نیا سره و د هغه نه ما دا خبرې زده کړې وې او جا و بس په ما بس دا جسم درونو بس د هغې د وجې داسې او څومره خلک د ځان طرف ته پیر دې په ځان یاره ځان ما پیر په چا هم نه دی منلی سر او چې بس صرف مې ورته ویلي دونه خپل د سوچ نه پوهېږم چې یاره دا سړی ټینشن تجربه خو ډېره غټه ده سړی ډایرکټ په ذهن کې ګوره بېګا تاسو قاري صاحب ته یو خبره کړې وه زه چې دلته رالم ما ته هغه ټایم اندازه وشوله ما تا ته وایي چې وجود ته په کوم ځای راغلی تا وې پخپا هغه نورې نښې چې وي دا تا چا نه اورېدلي وو نورې نښې ستا غلطې وې ټیک شوله او نه زه دمګر یم نه پیر یم بیا دوی ته ما ووي دوی هم کنفیوز نه وو دوی هم وایي چې دا څه مسله کېدی شي دا ټول پریشان وو دوی ته دوی ما ته چې پاټیم دې ولې ونه وي ما چې نه مونږ خو داسې سړی ډایرکټ نه ښکاره کوم دوی ته ما چې سار به زه یو کس راولم او هغه به په ده هسې چوپ کوي هغه سره به د مچۍ دم هم نه وي ویډیو ثبوت کې پراته ده ما په ده به بیا پیرې راځي او دی به بیا دا ایکټینګ کوي تاسو ته هم حقیقت معلوم شي موږ ته هم معلوم شي ادر سره موږ سارې وکړو صرف دې دپاره ستا عمر کم دی صحیح شو بل ماشاءالله خو ښکلې ګیره دې پرېښې ده بلکل ټیک شو ته به په معاشره کې مخکې ژوند کې موږ مسلمانان یو ټیک شو هر سړی دا دعا کوي چې یا الله ماله د شهادت مرګ راکړي جنت ته مې بوځي دا ته چې څه کې په دې ته ګناهګارېږي ته یو سړي ته وسوسې وراچېدې کې توکې ولګي لکه بېګا ما دلته اورېدلي څه کسانو ستا توکې لګېدلې یو ته تا وي هغه وایي څه رښتیا شو څه دروغ شو ټیک شو ستا هغه ذهن دومره تیز دی چې ته د یو سړي کمزوري نوټ کې په دویم ورځ په ډزو کې چې دا پلان کې مسله شته نو هغه هم حیراني چې ما خو دته نه دی ویلي او دا خو یو ماحول دی ټول مریضان دي بل چاته کړي تا خبره ذهن کې والی لکه څنګه چې د بیګا قاري صاحب ذهن کې واغستو چې ته اوس ورځې شاید بتاته وایي چې د سړي باندې پیریان نشته ما درته وایي چې لاړ شو درته وایي چې د سره حقیقت کې پیریان دي خو پر سکون شه سار تا ته پته ولې چې سپیانې کېدلې تا درته وایي چې ګوره بابا وایي چې ته به مې بچ کړم داسې وه نه داسې مې میډیا نه مې داسې ساته لکه زه نیکانو سره گاډی ماډی چلوم ته چې کوم اواز داغه کې که نه بس دا د دې نه بل د اواز نیا نه مې زده کړه ادې ته پکې بیا لږه خبرې وکړه ډېره د کمال خبرې کوي ستا پیرې نو دا ټایم به م پسه پاس کوو سره زه اوس خو پې وکړه اوس خو پې وکړه زه اوس پې وکړه تاسو ته زه سلام کوم یاره بس اوس هم ومنله ښه او چې پیری چې ګپ دی یوسف صاحب دوه کاله مخکې ردي یو خپل موږ بې نقابه کړی پیر او کنه بالکل هغې رشته دار دی دام تاسو ټول خاندان پیران یې جوړې نه جي نه ادې څه هغه زما د ښځې د سایډه تره و زما ښځه شیعه ده پخپله او جي او هغه شیعه و هغه پیر او شیعه و جي شیعه دی او جي موږ چې مخکې ګیر کړی او جي ښه او اوس څنګه دی اوس ښه دی جي بس مزدوري علم نه ځي بس خیر مېر په کوڅو کې غونډۍ ځان له دا ولې نو بس دغه ښځه مذوبه ده نورو خو زنانه کار ته ځي پڼ منډ ګرځي سیټونه میټونه کار یې جوړې خراب شوی اوس او زموږ پخپله دا دی زنانه زه کار ته نه لېږم زه نیکانو سره په 10,000 روپۍ گاډی چلوم خو زه خپله ښځه کار ته نه لېږم مړه زه خو یم که ته هسې هم خلکو ته په دې انداز خبرې کوي لس راولې نو زما هلته کلي کې هم تپوس وکړي بار هم جي یو کس راولي چې هغه ووایي یاره صدام یو 100 روپۍ مونږ نه اخېستي یا مونږ ورله راغلي وو جي بس صرف د دونه پورې ووایي څه د غل سزا زما سزا تا داسې څنګه سوچ کې راغلی چې یاره زه به دغسې ایکټینګ کوم نو دا ټایم به ما څنګه نه پرېکټس یې دې ښه ډېرې کړي دي باچا 15 بچي مې دي ډېرې غټې پرېکټس یې دي 15 بچي مې دي لکه د 15 بچو سره زه تا بېګا هم یو کس تختولی ورته دی چې کور کې څه مسله ځان رسوه نه جي نه هغه څه وی کس
نه هغه وی هغه دا وی چې دغه دی ضرورت نه رشتہ دار دی هغه دغه مطلب دا چې گاونډي دی دغه دی دا خبره وکړه چې دراته چې کور کې حالات خنه دي کنه به قول دا غیا دا رښتیا وي یا دروغ وي ولکه دا خبره چې تکین ته دغه م کړی کنه وای شوي نو دا خبره هغه وکړه چې دراته چې کور کې حالات خنه دي او ځان ورسوه او د مونږ ولاړو کنه چې ټیم کې د منډه کړل د چغه واله غونډه هغه مور ما سره خبرې وکړې جړلې نو زما د زوی ډېر خیال ساته نو په هغه مازدیګر باندې دلته د ماته لا کنځله وکړه الټا او ناستو نو دته مو خدای تبا کا مور در پسې جاړي ستا مور ستا د پلار سره الته په جاخې کوي لګیا ستا د پاره اورې دغه خبره مې ورته کړې د سره دلته ورته د کسان ویلي چې ته خو صدام راوستې کنه وی بار بار بیا یادولې چې ساجد زه په دوی نیولې ما او ساجد براولي نو وی ته استرا واستې دوی نو هغه راته کار هغه دا ټینشن ماله جوړو بس هغه مال او بوډا اوس چرته دی بوډا پیری بوډا نشته جی دا څنګه پوهځه ولا خبره خو راته لګي ما واسطه سره بس ته د جوس بلاو شما د وجه ګور ساره یو قاضي صاحب دم کړم شي ختم کړ ته پته نو چې قاضي صاحب سوګو ما د دې کیمرې نه می ساده تا د چې ما وی چې دې کې د ما تجربه شته و دې منل بالکل اوس مې ومنل او بیګا خو شپه یې را باندې تیرا کړی دا کمره درانه دا اوس پکا د مونږه غل ما برانډه کې شپه تیرا کړی بیګا دا نه کنه لکه دا ګور دا راځي عقیدې خرابېږي دې سره کنه ګور دا غپ هم نه لګي ټایم پاس په دې سيزونه کې چې سایمان نه خرابوي یو سیس ایمان خرابوي باندې ټایم پاس لګي مکه وګا نور دا د کوم گیمز کا بدل دا راځه دی وګټ ټینس کې هغه تر وځه موږ او داس کا ذکر کو نور نو مخبه قاری زه هم ډېر ټینشن کې قاری نو دې زمنګ نم یو دوه خطا کړی کنه چې خدای پاک وسو وګو دا شتا کنه نشتا او دا کم دیو چې کم سوي نو بالکل میک شور کی سړی چیرې دا خو زمنګ یو مرګری ته نږدې خپل سټاپ والا دی هغه چیرې د دې خبرونو خو صرف زما کور ولا خبرو زه خبروم دا څنګه چل وشو نو هغه تاسو چې بیا زم پوی کلم او هغه ته هغه شانتي بیا تاسو هغه پوی کله بیا بیچاره واقعي چې نه خې پکې غلطه می او څه پکې صحیح وي خبر دا وکړو دا چې دا فیملی والے څنګه پتا په اعتماد کې غسي شاغي چې بالکل بوډا شته دا خبره دوی سره قاری د مزغو دماغ دا رګ نه دی چې بنديږي مرګي به په ما باندې د نشو د وجه نو بس هغه دا به بابا يرول نه بیا مې په ځان د سیستم شروع کوم مې بس دا بابا مې ته بچ کی د مرګي نه نو خو دا غي چې نشم ما پرې خو د مرګي ختم شواغه مرګي خو د نشي د مزغو او قاری سے په دې مطمئن کړو چې دلته یو علم دی بزرګ دی نو قاری صاحب ته وی چې سلور رانا زموږ شیخ صاحب طاهر مولوی صاحب ټول خلک پیژني د دې علاقې خلک د لرو زګینو کې خلک پیژني نو ما ته غیات شیخ صاحب د خواله زتلې مکور ولا امدا خبره کوله چې را نور ته وستل سلور کسانو تقریبا کوه کسانو نور ته وستل او دا بابا صحیح سره دا بابا ور سره در د حفاظت کوي دا بابا نو دا بابا ور سره داسې حالات به راضي خیر تاسو وته دې ټیم کې سوای مکنه لکه مور دی مې دا ټول ځان لړنه خوري نو امریکي د سوچ زبې صرف یا نیر ته اجتماع نیر کې به د چې خلکو به راځتما یا لختي کې اورته سو پیریشته ما غني زما کور ته ورشي بیا ورته وای نو مور به مې پسرو سترګو جړل نو بیا مې الله ته سوالونه کول جړل به مې بار بار دا واغنو بیا ما نیا سوچ کړاله نو ما بیا د نیا غ ایکټینګ کو نو مور دی ته مې الله بخیر کې او جا وغه او جاو نه باندې سیریس جی هغه لګ داسې وي تلګم ستانیا واغې د نیکه سره ایکټینګ نه کړي ستانیا واسره هغه د نیکه سره ټول مر ایکټینګ کړي دا څه پته لګي هغه یو پیره فقنا نه داد کړمنو ان شاء الله آینده له بلا سن کیږي او بس مونږ چې یو مزاق جوړو هغه مزاق به ان شاء الله بیان کیږي او دا هر چاته اعلان کوم چې هیڅ چاته نه دی پکار چې داسې حرکاتو کې د دې سره خلکو عقیده خرابېږي او مونږ خو دا وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله ای الله ستاسو حقوق وړاندې به ژوند تیرو او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په طریقو به زندگی تیرو باقی به دا نشي تماشې دا هر سم ختم او ان شاء الله زما خدا امید ده چې زه په قرآن لاس एकदम کوړته چې زه به اندله نسوارم نکوم دا بابا درته پریږدم دا بابا الحمد قل هو یا ذکر د الله کوا قرآن ټول شفا ده د پیر په کونه کې جنډه نه ده قرآن زموږ د ټول لپاره وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره دا تا ته ویم چې دا شي نه مدغه کوله روح خلک خرابوي او که پیری کې صحیح د بچي هغه مال راوله چې زه کپړې وکم یا پیری خزای مال راوځي په نکاحم دا کومه کوس باسر ده دا ټول ذهني دا د 400 پودرو نم دا نشسته تاسو سی واده
ذهن خراب یو شی دی پیره چې کله خوراک وکړي اسلامي طریقه د غوښه دې وخوړه داسې به ورته باتروم ته به نه ولي دا د پیري دا خوراک دی نور هډوکي بس خاکې نه جوټه کې به نور په پیري کې نلي به هم ترې نه وباسي چې ته وچغې بیا به د شپې مږي کاڼي به دې ولي نور پیری تا ته سیسم نه تاسو ملیکې ګرځي ظالمه کله ملیکه خطا شو نو داسې ځواب وتي فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون دا مه کوه او که پیری د بوډا مال راوله ای بوډا ولې دې دا دومره خلک غر کړه تا دې خدای کور روان کړي خرپوسه وسه پورې چاته داسې غلطې خبرې نه دي کړي او دا هوښیارانو متل دی وایي سړی چې هوښیارېږي په ټکر هوښیارېږي دا چا وی چې بادام وخوري هوښیار به ترې جوړېږي خو بس هغه خپل لکه مقلتوب هغه هوس ته وجب هم دا چل بس انسان خو ډایرکټلی هم قادرګل مې دا تر ماما زوی دی مداري نو بس مړه انسان لکه زه په خپله دردېدل یم ما ته پته ده ټینشن او یو څه بل څه نو لکه بل ته وګورم نو هغه شان هوس راته پکې ښکاري چېرې دا انسان به هم دقسې ټینشن ډکي نو چې زه ورته ویم نو رښتیا و هغې کې هغه ټینشن منشن خو بیا هم ورته ویم چې لاړې جي ټینشنونه او دا مسایل د هر سړي سټل دي نن سبا په هر یو کور کې دا مسایل موجودي او سرجي دا به مې ورته ویلي چې د مور پلار قدر وکړې چې بار لاړې ښه ژوند به تېرې ګوره د مور پلار قدر مور پلار سره چې سیټ شو نو ستا زندګي به سیټ شي او چې اول مې ځان ته جوړ کړی نو بیا مې ورله لار د کور ورکړی چې مور پلار رونه خویندې چې کله موږ د کور سره رابطه ټیک شو نو الحمدلله زموږ به هر څه بار ټیکې ځي قدرمنو دا د معاشرې دغه عملیاتو والا او دغه جعلي پیران دا د یو کاسي ستاسو کې دی ګډې وډې کوي څنګه دی رور به د یو بابا ایکټینګ کو دا ټول ته پریشان و ما دې ته وی چې انشاءالله الله به خیر کړي او د دې خلکو څه نه څه علاج ما سره شته او نن ومنله رور چې بابا څوک و د کوم ځای ډېر نږدې ګاونډي پیری و د مدې بابا او د دغې خلکو نه ډډه وکړئ د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي د الله په امان